هر حرف باندې د انسان ته ثوابونه ورکوي. حدیث مبارک کې راځي من قرأ حرفا من الكتاب فله به حسنه والحسنه بعشر امثالها. چا چې یو حرف د قرآن مجید نه ووایي د یو نیکي ده او یو نیکي د الله په دربار کې په لس چنده ده، نو یو حرف باندې الله پاک لس ثوابونه د انسان ته ورکوي. په یو حدیث مبارک کې د هغې تفصیل راغلی دی. امام نسائی رحمت الله علیه د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ اثر ذکر کړی دی چې یو حرف باندې د لس ثوابونه هغه انسان دپاره دي چې هغه مانځه نه بهر په یادو باندې د بې اودسۍ په حالت کې قرآن مجید وایي، نو یو حرف باندې لس ثوابونه هغه دپاره دي. او که مانځه نه بهر د اودس په حالت کې قرآن مجید وایي، نو یو حرف باندې الله پاک هغه ته 25 ثوابونه ورکوي. او که مانځه کې دننه لوستل کوي او په ناسته باندې لوستل کوي، نو یو حرف باندې الله پاک هغه ته 50 ثوابونه او 50 نیکۍ ورکوي. او که مانځه کې دننه لوستل کوي او په ولاړه باندې لوستل کوي، نو یو حرف باندې الله پاک هغه ته 100 ثوابونه ورکوي. دا ختم مبارک وشه، د قرآن مجید ټول حرفونه ولوستلی شو، په ولاړه ولوستلی شو، نو یو حرف باندې به الله پاک 100 ثوابونه په هر حرف ورکوي. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د شمار مطابق په دې کې 3,30,601 حرفونه دي. نو دې نه کروڑونه نیکۍ چې کوم دی هغه د انسان په عملنامه کې ولیکلی شي او انسان ته الله ورکوي. او بیا علماء تفصیل کړي احادیثو کې راغلي چې دا هغه چا دپاره دا یو حرف باندې 100 ثوابونه چې کوم دی هغه دي چې دې ځان له ولاړي او په مانځه کې چې کوم دی تلاوت کوي، او چې بیا جمع سره ولاړي د هغې ثواب نورم زیات دی. لکه د جمع مونځ د عام مانځه نه یو په 25 یا یو په 20 باندې بهتر دی او زیات ثواب لري. چې په جمع باندې شي بیا به نورم ثواب زیات شي. او بیا یو په 25 یا یو په 20 ثواب دا د هغې جمع د مانځه دی چې کوم جمع هغه مونځ په داسې جماعت کې کیږي چې هغې کې د جمعې مونځ نه وي. چې کوم جماعت کې د جمعې مونځ کیږي، نو د ابن ماجه رحمه الله حدیث مبارک ذکر کړی دی، بیا هلته یو مونځ یو په 1500 باندې چې کوم دی زیات، د هغې ثواب نورم زیات شي. او بیا چې رمضان مبارک کې شي، نو رمضان مبارک خو د عمل ثواب نورم زیاتی، ځکه یو نفل دا په فرض قبلیږي او فرض په اویا باندې قبلیږي، نو د هغې ثوابونه به نورم زیات. نو صرف د قرآن مجید په ختم باندې چې یو څو شپې محنت وشه، کړاو برداشت کړی شه، الله د انسان ته به اربونو نیکۍ چې کوم دی هغه ثوابونه ورکوي. څومره د غنیمت موقع ده، څومره لوی موقع ده د انسان دپاره د خوشحالی. دی وجه نه چې کوم دی وایي رحمت حق بهانه میں جوید بهانه میں جوید. د الله رحم دا پیسې نه غواړي، بهانه میں جوید، خو بهانه میں جوید بهانه قدرې خو غواړي که نه، چې څه نه څه انسان کوي لږه لږه بهانه غواړي چې لږ حرکت کوي، راځي مونځ کوي، شرکت کوي، په جمع کې په ختم کې د الله رحمونه او رحمتونه په جوش کې راځي، او د چې کوم دی ګناهونه معاف کېږي او نیکۍ ورته الله پاک چې کوم دی لیکي. او د الله شان ته ګوره که یو سړی چاته ووایي چې لکه ما ته